په زمانه جاهلیت کې دا یو رسم و چې کله به د یو سړي ښځه یو سړی به وفات شو د هغه ښځه به پاتې شوه نو د دغې ښځې میرنې اولاد چې به و یعنې د دغې سړي به دوه بیبیانې وې او د دغې یوې بیبي زوی هغه به راولګېد د خپلې میرنۍ مور سره به یې نکاح وکړو نو د دغې اسلام منع وکړه الله تعالی ترې منع وکړه چې تر اوسه پورې به دې چاته مور وي څوک به دې په مور یادوله نو هغې سره نکاح مه کوه د هغې سره د نکاح حرامه ده بس مسله اوس ده یو سړی به د خپلې مور سره نکاح نه کوي دا حرامه خوا کې دا مور خپله ده او که میرنۍ ده داسې د خپل لور سره به نکاح نه کوي دغه رنګې یو ښځه به د خپل زوی سره هغه نکاح نه کوي دغه شان یو پلار به د خپل زوی د ښځې سره هم نکاح نه کوي لکه د یو سړي هغه زوی وفات شو او د زوی له واده کړی نو د هغه د وفات نه بعد دغه پلار یې راولګېد او د دې خپلې انګور سره نکاح کوي نو دغه هم حرامه یعنی چې د پلار مور زوی لور دا نمونه تر منځ راغلي دا رشتې په منځ کې راغلي نو هلته نکاح هغه حرامه ګرځېدلې یو صورت پکې بل هم دی هغه دا که یو سړی د یوې زنانه سره زنا وکړي نو د دغې ښځې سره هم د دغې سړي د زوی نکاح نه کېږي دغه هم حرامه ده یعنی چې پلار یې ورسره میلاو شوی په حرامه نو امید د دې زوی سره نکاح هغه ناجایز ده او حرامه ده او په دې نکاح کې بیا که په زنا سره نه وي په نکاح سره وي نو بیا که دا پلار د دغې مور سره هغه میلاو شوی دی او که نه دی خو چې فقط نکاح په منځ کې شوی نو د زوی دپاره حرامه لکه مثال په طور یو سړي د یوې زنانه سره نکاح وکړو واده لا په منځ کې نه دی شوی او دا سړی وفات شو نو د مخکنۍ ښځې نه چې کوم زوی دی نو هغه د دغې میرنۍ مور سره نکاح نشي کولی اگر چې دغه میرنۍ مور لا د ده پلار لیدلی هم نه وه خو صرف نکاح په منځ کې شوی دی نور میلاو شوی ورسره نه دی لیدلی هم لا نه ده خو بیا ورسره هم دا زوی نکاح نشي کولی ځکه د ده د مور نوم پې لګېدلی اگر چې میرنۍ ولې نه ده ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم او نکاح مکوئ تاسو ما د هغې سره من النساء د ښځو نه یعنی د هغې ښځو سره نکح آباؤکم چې د هغې سره نکاح کړی دی ستاسو پلارانو ستاسو مشرانو دقه رنګې د پلار په حکم کې نیکه هم بیا وي د یو سړي نیکه د یوې ښځې سره فقط نکاح کړی نو د نوسي دپاره اوس د هغې خپلې نیا سره نکاح کول حرام الا ما قد سلف مگر هغه درته معاف دي چې کوم مخکې تیر شوي یعنی په زمانه جاهلیت کې چا داسې کړي نو هغه درته معاف آینده دپاره د الله د حکم پاسداري کوه آینده دپاره د الله تعالی د دې حکمونو لحاظ کوه او خیال ساته انه کان فاحشة بېشکه دا عمل یعنی د دغې میرنۍ مور سره نکاح فاحشة دا هغه سخته ګناه ده سخته بېحیایي ده ومقتا او دا سبب دی د غضب د الله سبب دی د غصې د الله فاحشه هغه قبیح عمل ته هم ویلی کېږي چې که مثال په طور الله تعالی دې د هغې نه منع نه کړي نو دا خپل عقل هم سړي ته وایي چې دا څیز ناجایز دی دا ناروا دی او مقتن بیا شرعي قبیح ته وایي چې شریعت ته د یو کار نه منع کړی نو دغې ته بیا هغه شرعا قبیح عمل دی ته وایي نو د دې مور سره نکاح عقلا هم قبیح عمل او شرعا هم قبیح عمل
وساء سبیلا او دا ډیره بده لار ده، بده طریقه ده او بده لار ده. په عام عرف کې هم دا هیڅوک قبلی نه، هیڅوک په دې باندې هغه زړه نشي کولی چې داسې وکړي. نو د عقل نم خلاف، د نقل نم خلاف، د عرف نه، د معاشري نم یو پریوتی عمل دی، یو غورځېدلی او خراب عمل دی.